کتونکو په دغه ډیاسي کې د هرې طبقې خلکه ریټایر ملازمین علما موږ سره چې کوم مولانا صاحب موجود دی جانا پہچانا هغوی سره به خبرې ترې کوو. مولانا صاحب زما تاسو نه دغه پوښتنه ده په سوشل میډیا کنځلې ردې بدې دلیل چې وي ختم شي نو وي کنځل شروع شي اسلام څه وایي دی خلکو ته به څه وایي؟ نو خبره خدا نه ده چې لکه مطلب دا دی چې یو بل پسې خبرې کول که نه لکه څنګه چې تا ته مخکې ویلو دي ویلو هغه برداشت هغه عزت احترام د خلکو نه ختم شو. ادب به یو د جومات په خوا کې به چې جنج روانو او اوازو پکې د ډولکي راغی نو هلته جومات ته به ورسېد نو د مشرانو کشرانو ټولو به دا دغه دبو به یره به چې لکه د الله کور دی بند کړې لکه دا شی. نو د جومات ادب و د قرآن ادب و د عالم د پټکي ادب و د سپینګیري بوډا ادب و احترام و قدر و دغه په مخ کې به چا خبره نه کوله. په حجره کې به چې سپینګیري ناستو نو کشران به چپ یو طرف ته ناستو خبرې به نه شو کولی وی بیا لکه مشر ناسته. نن هغه عزت او احترام دا پس معاشره کې هر څنګه خلک شته دي خو بیا هم عالمانو خپل ډیوټي هغه خپل لګیا دي خپل کار کوي. خو چونکې دا خبره چې نن سبا په دې دور کې داسې دغه راغلي چې د نوې نسل کې خو بیخي د سره چې کوم دی نو ادب او احترام نشته. ادب او احترام دا چې بس یو بل ته نه چې کوم دی نو عزت کوي نه سلام نه قدر نه احترام دا پکې نشته دي. نو دی وجه نه زموږ معاشره کې چې کوم دی یو بل ته کنځل او نه اوس پکو او په خبرو کې دغه دي نو ځان خو ګناهګاري کوي. نو ګناه خو خود د ګناه ده. هغه قوم ته الله په نظر د رحمت نه ګوري چې کوم قوم یو بل ته کنځل کوي یو بل ته سپک وایي په نظر د رحمت ورته نه ګوري. هغه خلک د خدای د نظر د رحمت نه غورځېږي. بل موږ پښتانه خو ډېر تیز ومو که نه برداشت خو راکشته دی نه تا کنځل وکړل زه رالم ډز 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 ډېرې لانجې په دې هم جوړه شوه. نو وایم لکه اصل خبره دغه ده که نه چې ټول دین طرف ته چې کوم دی نو دین د ورکوټوالي نه زموږ په دې معاشره کې دا دغه چې خلک کوشش دا کوي چې مولا طالب ته جوړ نه کړي مولا طالب ته جوړ نشي عالم ته جوړ نشي دې چېرته ښه ډاکټر جوړ شي انجینیر جوړ شي د انګریزي سکولونو ته د نورو سکولونو ته د هغې توجه ورکوي او یو عالم ته نه کښېنوي یو جومات ته نه بوځي ادب ورته نه ښیي د مونځ پابندي پرې نه کوي. د دقې وجه نه چې کوم دی نو په دغې خلکو کې هغه آیا عزت او ادب احترام نشته دی. که چېرته د خپلو مشرانو کشرانو زموږ په دې معاشره کې خلکو دین طرف ته اسلام طرف ته اسلام د خلکو او پټکي او عالم او دین طرف ته خلک نه ګوري سپک ورته ګوري. ولې دې کې څه شته نه اولان کې دغه مولا هغه په 6,000 روپۍ په 4,000 روپۍ په 15,000 روپۍ امامتي کوي او د هغه په ټول کور بال بچ او هر څه پرې پالل کېږي. ولې هغه کې برداشت دی هغه د پیغمبر په طریقه دی په سنت طریقه دی کې صبر دی تحمل دی پکې برداشت دی پکې په ناره په نوره. خو د چاته به یو عالم به داسې طالب به چې چاته کنځل کوي یو به چې کوم دی چاته ولا غلطه لار وښیي. خو دقه وجه ده چې خپل بچي خپل چې کوم دی کشران هغه دین طرف ته مایله کول پکار. مولانا صاحب ډېر خلک پې فخر کوي یا بل زه روان وم موږ د هسپتال مسله وي د سړک مسله وي د بجلۍ لوډ شیډنګ دی د ګیس لوډ شیډنګ دی بدامني ده لا قانونیت دی انصاف نشته. نو ماته یو کس وایي مړه به تا ته خو ډېرې کنځلې کېږي بس تا نه به موږ څه دغه وکړو بس دا لکه پار پې کوي دا مسلې دوی ته نه ښکاري خو کنځلې دوی ته یو غټه بهادري ښکاري. اصل کې چې ته حق وایې نن سبا که نه چاته حقه لار ښیې او سچه لار ورته ښیې هغه به ستا دشمني هغه به ستا مخالف ته په خپله باندې څونه د خبرې کې زه یم چېرې نه باید ته ته څه نقصان ورسېږي ځکه چې ته حق وایې که نه. دغسې چې کوم دی نو عالمان هم د دین خلک ښې لارې ته رابلي دین لارې ته رابلي اسلام ته رابلي چې جون دی ښه شي. جون په سکون په د دنیا په څیزونو کې نشته دی نه په دغه کې شته. مولانا صاحب دې وخت کې موږ د ایران نه راګیرو بلوچستان نه راګیرو انډیا مکاره چې کومه ده لګیا ده افغانستان ته پیسې ورکوي دلته کې په موږ باندې چې کوشش کوي چې په څه چل باندې زه پښتونخوا کې په پاکستان کې زه بدامني زمونږ بیا پیر مارشل کم کردار دی ته څنګه ګورې بیا لګیا وي زمونږ په پوچ پسې دا خلک را ډرامې چې به هر څه ورسره ختم شي نو فوجي دا کوي که نه. نو تاسو څه نظر ساتئ؟ زه خو دغه باندې سیاست ته خو دغه طرف ته خو نه ور دغه کېږو سیاست نه یا د عمل خبره ده لکه مطلب دا دی چې موږ د دې اعمالو د وجې نه دا زمونږ اعمال دي د دې وجې نه په موږ باندې بار خلک راځي. د خدای پیغمبر ویلي دي چې آخره زمانه کې به تاسو به ډېر زیات یې امت به زما ډېر زیات یې خو دا کفار او مشرکان یهود او نصوارا دوی به داسې چې کوم دی نو تاسو نوړی کوي او تیری به او داسې به هم خوري لکه څنګه چې ډوټۍ په تالي کې ماته کې او پسته کې خورا کې او هغه خوري په اسانه باندې دقسې یا رسول الله موږ به کم یو ولې موږ به ډېر نه یو نو موږ به تاسو به ډېر یې د سمندر د زګ برابر به خو تاسو کې به وهن پیدا شي
وهن څه ته وایي یره به راکې راشي یعنې تاسو به د دښمن نه یریږئ تاسو کې به هغه ایماني جذبه نه وي تاسو کې به ایماني طاقت نه وي نن زمونږ د خلکو نه ایماني طاقت دغه شوی دی او تللی دی هغه وجه څه ده چې دغه د دنیا د مرګ نه یاره ده او د چې کوم دی نه خدای نه نه یریږو او د دې چې کوم دی نه لګیا یو ظلم او زیاتې کوو ناروا کارونه کوو زنا من کوو شراب من څکو حرام من کوو پردی مال خروج خور له حق نه ورکوو لور له حق نه ورکوو نو دا خو زمونږ نه چې کوم دی نه په خپله مونږ د اعمالو د وجې ده خلک مونږ پورې خندا کوي او ټوکې به هم راپورې کوي کفار به هم راځي او مونږ به وقیم او ټکی یم چې زوی نوار شي او پلار چې کوم دی نو هغه سموي نو هغه به ادب او احترام ورته ښیي نو ټیکې چې دغه اوس چې یو انسان الله نه باغي شي نو په هغه به خلک لوبې کوي بس لنډه خبره خو مولانا صاحب دغه یو پوښتنه نیپال به وګورو بنګلادیش به وګورو سریلانکا به وګورو دا نور ملکونه زمونږ مخې ته دي فلسطین به وګورو خو زمونږ دفاع مضبوطه نه وه نو زمونږ به دغه شانتې خال نه چې موږ خپلې دفاع پسې خبرې کوو نو دفاع خو زمونږ د اصل خبره داره چې شکر الحمدلله په زمونږ په دې ملک کې الحمدلله اسلامي دغه هم ډېر شته او د دغه اسلامي مدرسو د تبلیغونو د دې جماعتونو د دې علماو د دې په برکت باندې د الله په فضل او کرم سره موږ باندې یو ملک هم څه دغه نشو کولی د هغې وجه سره چې موږ سره ایمان دی او داسې خلک موږ سره شته داسې ایمان والا خلک چې هغې خپل قربانۍ ته دا په یو ملک کې به هم دومره پیدا نه کړي لکه نور نه په یهودو نه په نسوارو کې نه په هندوانو کې نه په سیکانو کې صرف په مسلمان کې دا چې ده کې دا ایماني جذبه را که چېرته داسې یو دیني مسله راشي یو ایماني مسله قرآني مسله راشي یا بل څه مسله راشي هر مومن مسلمان چې کلمې ویلي هغه دې ته تیار دی پیډ مارشل خبره کوله موږ انډیا سره جنګېدو یو ما فرښتې لیدې چې موږ سره بس دا خو ګوره دا حقیقت هم دا دی چې کله ته په اخلاص باندې او نیت دې صحیح وي الله به سره مدد کوي بس لنډه